بل ملګري ته به بلنه ورکوم خو شعرونه ما ته رایاد شو نو دا هم زما ډایرکټ چې د کلي ښکلي چې په کومه لار کې دام کېږدي د کلي ښکلي چې په کومه لار کې دام کېږدي دا سر خوړلی زړه مې ړوند شه پکې ګام کېږدي او د خیال ماڼۍ راله په هغو نظریو دروي چې بنیادونه یې په تیږو د اوهام کېږي او ډېره مشکله ده چې ځان ته ګوته ونیسي څوک ډېره اسانه ده چې بل باندې الزام کېږي او څنګه مننه د ساقي د پیرزاونو وکړم نورو ته خوله ورکړي زما مخې ته جام کېږي او شپه که سبا نه کړو تیارې خو کمولی شم شپه که سبا نه کړو تیارې خو کمولی شم چې هر سړی بله خوري به په سر د محمد علي جوهر صاحب زل یو پوهنتون دی او زما چې ما څنګه وختي ارزو کړم چې زما چې څومره عمر دی د دومره رضا په ریډیو بېخبر او دغه شان اسلام آباد څانګو کې عملي پروګرامونه دي تېر شو نو جوهر صاحب ډېر ډېر هرکلی او ډېر ډېر مننه او د اختر مبارکي درته هم یو د خپله اړخه د 105.6 FM د اړخه د ټول مینجمنټ سټاف د اړخه او د ټولو اوریدونکو د اړخه او ناستو ملګرو د اړخه ته ډېره ډېره مبارکي وایم ډېره زیاته مننه سید عادل وروره د زموږ د دې ناست ډېره زیاته شکریه او اول خو د موسم خبره وه چې تاسو وویل موسم ګډوډ و دومره زیاته ګلی وشوه زموږ په کلي کې سپیشل تلانځی کې چې ما کتل چې بلکل لارې داسې بلکل ډکې وې دا شان دی او بل ما راتلم خو روان شوم چې هسې مې څه کتل نو یو کتاب مې د نظر لاندې راغی د باران په دې موسم او دا د نازیې دراني کتاب دی ما یې راشه دا باران سره لغون پکې چې موږ سره شریک کړو په دې محفل کې په دې پروګرام چونکې باران خبره وه نو په دې وجه مې د کتاب ځان سره راوغوښتل سوینا ضرور پاکستان هم اصل کوم از کوم غادرو په دې او دا زیات دراني ډېره ښه شاعره ده د اردو مو د پښتو شپږ اووه کالې وشو چې د پښتونخوا کومې علاقې سره دي تعلق لري دا خو پېښور سره تعلق لري نو دې لومړی کتاب خو د اردو چې هغه ما ترتیب کړی و په 2012 کې تقریبا هغې نه پس بیا د پښتو په کوم ډول لاسو چې د پنځه کتابونه جوهر صاحب ضروري ګڼم چې ستاسو د یو پوښتنه وکړم FM ریډیو ډېر زیات شو په خیبر پښتونخوا کې را روان دي ورځ تر ورځې نور هم سیوا کېږي په پښتو شاعرانو ادیبانو وخت په وخت دوی راغواړي مشاعرې کې ادبي پروګرامونه کوي ثقافتي پروګرامونه کوي داسې چې کومونو ډېر ښه پروګرامونه راوړي ستاسو په نظر کې بلکې تاسو تقریبا 15-20 کاله په دغه ریډیو پاکستان او دغه اسلام آباد پېښور سالمې کې اسلام آباد سالمې کې پاتې شوئ نو آیا دې FM ریډیوانو پښتو ژبې له څه ورکړه او که نه هسې خپل روا په خپل منګی ټاکي نه دې کې داسې ده چې FM ریډیو اصل کې چې دی د فریکونسي ماډولیشن چې ورته وایي عام طور خلک وایي چې دا فاسټ میوزیک دی او داسې خو دا فریکونسي ماډولیشن دی او دا اصل کې د دې بنیاد چې کوم دی د کمیونټي ریډیو چې دا به خلکو ته څه ورکوي نو چې څه ورکوي نو چې دا په صحیح معنو کې دا ورکول شروع کړي نو دا ډېر بهترین یو میډیم دی او ډېر بهترین څیز دی که زه ووایم او ما دا تاسو هم په علم کې اضافه و چې کله مشرف لومړی راغی هغې موسیقي سنبال کړ نو په هغه وخت کې یو نګران چې دی نو هغه وزیر مواصلات کمیونیکیشن هغې وایي چې موږ داسې FM ریډیو به ټول کار FM مقیمونه نو بیا هغه هم ما کړی FM 99 په نوم باندې دی نو هغه پروګرام کوم نو زه وایم چې هغې کې به داسې وشو چې کله د پېښور ریډیو کوم نو خلکو به ټلیفون چې میلاو ډېره اوږده خبره وایي دا پي ډي سره میلاو بیا بل کې به هغه راته که چا په غلا باندې میلاولی ته نه شو داسې خلک وایي چې په غلا باندې ریډیو ته ټلیفون بیا بالکل نو چې کله ما FM دغه شروع کړم ما لوکل نمبر ورکړ نو په هغې باندې دومره زیات ټلیفونونه او دومره زیات خطونه تاسو نه شم لکه د ورځې 120 نه 130 پورې خطونه نه به راتلل نه په دغه شان ټلیفونونه خو سر به راته نه وکړل نو دې پروګرام چې دا کمیونټي ریډیو دی نو دې ډېر زیات څه ورکړل چې دا په صحیح معنو کې بزنس په خپل ځای باندې بزنس خو په دې کېدی نه شي یو سړي چې هغه کروڑونه روپۍ لګولي هغه خامخا
غواړي کنه چې درې په هغې باندې مثال څه وګټم ماته کوم مصرف یې ماته راغله ده ماته یا ما یو کاروبار په شکل کې را کړی دی دا وایي دا د بیلنس وساتلی شي دواړه ډېر خپل کاروبار هم کوي ډېر خپل کمیونټي ته هم څه ورکوي نو هله به دا کار کېږي که چېرې صرف بزنس تاسو ګورئ نن سبا دا حکیم صاحب دی دا ډاکټر صاحب دی دا فلانکي صاحب دی بس ټول هغه څه دي تقریبا به ډېر بحثونه کړي دي ورکشاپونه سیمینارونه پروګرامونه مختلف نو دغه یو شی پکې دی باقي که چېرې زه ووایم چې اف ام سره ریډیو بیا راژوندی شو ریډیو ختم شو مکمل ټیم چې څومره دی لکه هم زه به امریکا ته سوری وایس اپ چې ډیوه ریډیو شو یا ریډیو اف دنیا شو یا داسې کوم دي هغه په ایم باندې اف ام باندې بیا خلک کوم ځای کې خلک کوم ځای کې چې ریډیو شته دي سپیشلي هغې ځای راکېږي دي پټ او اوس ځلې شو نو هلته کې اوس هم ریډیو ډېر زیات خلک اوري او خلک وایي چې داسې په دې وجه اوري چې هلته بجلي نشته یا هلته کې چې دی نو نور سهولتونه نشته دا خبره نه ده ریډیو ځان دی خپل سور دی خپل مزه ده د دې مایکروفون چې خپله کومه مزه ده نو هغه نشته هغه ته په هر ځای کې ته ټلویزیون ته لاړ شې نو سوشل میډیا څومره زیات سپینرل د ریډیو اهمیت چاته هم نه کوي هغه کې ایم دی اف ام خو اف ام سره ډېر زیات شو دوباره راژوندی شو نو که دا اف ام په صحیح معنو کې استعمال شي او اوس خو داسې شو چې تقریبا زه وایم چې په هره ضلع کې پرایویټ اف ام هم دی او اوس په هره ضلع کې دا چې کومې فاټا والا کومې ضلعې راغلي واجوړ شو واجوړ ځان ریډیو هغه د حکومت له پښتونخوا ریډیو نوم دی دغه شان هغې کې به پرایویټ په کې اف ام خامخا ورکوي که نه دغه شان تحصیل په سطح باندې هغې لایسنس هم ټایم راورکوي دومره پورې دا چې راشي نو تاسو تجربه وګورئ امریکا تاسو وګورئ تاسو انګلینډ وګورئ تاسو فرانس وګورئ سپیشل جاپان وګورئ جاپان کې په هره کوڅه کې اف ام ریډیو اف ام ډېر زیات اهمیت ځکه دا ما څه چې نه یې پنې راځي که نه هغه ژوند ته په سلطر په جیب کې دی موبایل کې دی ورسره په ګاډي کې دی ورسره په هر ځای کې شته ډېر په اسانه باندې چې کمپیوټر کې نه سبا په نیټ باندې تاسو وګورئ نو اهمیت ډېر زیات دی او ډېر زیات سوال سپیشلي زموږ چې کله سوشل میډیا خبره کوم چې دي شعر او شاعرۍ طرف ته دې سنو ته لکه زه ووایم چې سوشل میډیا ډېر زیات کار وکړو نو هغه خو بلکل صفا خبره ده چې هغې پښتو شاعران داسې شاعران چې ډېر ښه شاعران چا نه پېژندل شل کال هغې شاعري کړې وه او په یو کال کې دننه دننه سوشل میډیا کې کړې وه دا مثلا د اف ام دا هم زه وایم دې ډېر زیات ادبي پروګرامونه او چې کوم اف ام دی نو هغه چې هغې کې شاعران ته کښېني یا ادبي پروګرام کښېني نو هغه خلک اف ام اوري نه او سره یې بلکل اړمني یې نه چې دا کښېني ډېر زیات کار کړی دی ډېره مننه وزیري جوهر صاحب ډېرې خوږې ګټورې خبرې ستاسو نه واورېدې خپلو مینوالو ته څه شریکول غواړئ نو په راټول ورځو کې څه شعرونه څه پرزې مرزې مې ومونتې نه دی خدای بدل څو شعرونه دی چې قاتل د محبت دی چې قاتل د محبت دی د نفرت نه نفرت واه او څه نیمګړې زندګي ده او څه نیمګړې معرفت دی او کلامات کې چې یو ځای دا د مینې برکت کلامات کې چې یو ځای یو دا د مینې برکت دی او ته فارس او پیرس تا یې زما کور زما ځای او ګناهګار نه یې رقیبه بدقسمته مې قسمت او د ښاغلي ایوب صابر یو ډېر زبردست شی چې د عمل قوت پیدا کوي په خپل ځان خبرو خو قانونه نه جوړوي د هغې په تاثر کې چې د عمل قوت پکار دی د خبرو ساتل او خپلې مور سره په جنګ د خپل ځانه بغاوت کوي او د بچو د سر سودا کوي د خامار دغه فطرت او شرافت څه دی خانیه اوسنۍ شرافت څه دی خانیه بس یو شر دی بله فت او څنګه اور به یو ځای شي دلته ښکلې سیاست او ای جوهره څه به وایي د هغلو منافقت دا د موسم په حواله د دې شعرونه دي چې نن خو د موسم څه ګوته کړې نن خو د موسم څه ګوته کړې ده یا که مې صنم څه ګوته کړې او ښکاري جړغونې او خندا کوي سترګو کې نم څه ګوته کړې او غم کې چې خوشحاله خوشحالي کوي دا ورسره غم څه ګوته کړې ده او یار چې د رقیب سره ملګری شي دا کوم بني ادم څه ګوته کړې ده زه د فرښتو نه ګیله نه کوم دا ابن ادم څه ګوته کړې ده او مړاوي په چمن کې ټول ګلونه شپه کې جو شبنم څه ګوته کړې ده او دا خودکش چې لاړو د دوزخ په لور دا ورسره بم څه ګوته کړې ده دا خودکش چې لاړو د
د دوزخ په لور دا ورسره بم ثبوته کړې ده او دا چې په جوهر باندې چپې راځي ستاسو د دې چم ثبوته ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه